او مونږ به نه پاتې شوی او په دې ډېر شکر ګزاره شئ چې تاسو الله پاک د خپل کور ته راوستي او ځان له په ځان لمونځ او جمعې سره دا یو مونځ کوي او الله پاک پیدا کېږي چې څوک مونږ جمعې سره وکړي. الله ډېر لوی ذات د اسمان ته وګوره څومره وخت رنګ یې بدل شو جنور ته وګوره په خپل ټایم باندې دا هر څه د الله په شان کې الله په طاقت کې وي د الله په لوی کې وي الله په اډر کې وګوره حیوانه پر خپل بدن باندې تاسو وکړئ وایي ما مونځ وکړو او ما حج وکړو ما علم وکړو دا یو سترګه د دې څومره قیمت دی د دې یو کې د لاس نه الله پاک خپل طاقت وایي دا ساتې وایي لاس کې وسئ لاس به یې ګوتې به یې خو بس الله پاک بیمار کړي وایي دې فالج و دا چلو شو هغه چلو شو دا الله هر ټیم شکر ګزار شي چې الله ډېر لوی ذات دی وګوره چې وایي هر نیک عمل ګوره د الله حکم منل او د پیغمبر طریقه او رومبه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله نشته لایق د عبادت یو الله او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی که ټول عمر په شرک کې په کفر کې په ګناه کې تېر کړی خو چې یو پرې دا کلمه ووایي الله پاک دی مسلمان کې او دی به د دې کلمې د لاندې ژوند تېروي څه چل به کوي که چېرې وفات شي نو الله د جنت ته بوځي او که ژوندی د دې کلمې د لاندې به ژوند تېروي کله چې ته دا کلمه ووایي د الله حکمونو د پیغمبر طریقو دا به دې په ځان کې راوړي تاسو وګورئ وایي د الله څه حکم دی او د پیغمبر څه طریقه ده موږ پکې نه کوو دا ګناه ده وایي داسې کار شوی دی چې چا دا کلمه وي د الله حکم لومبې مونځ دی مونځ چې کوم دی د پیغمبر اسلام د سترګو یخوالی دی جنت کې وي او کله چې مونځ راغی صحابه خوشحاله شو چې د الله نه د غوښتو ذریعه راغله چې بای مونږ د مونځ پابندي کوو او ګوره لومبې تپوس به د مونځ کېږي او که مونځ کې کمی و نو بیا به دا نپل وکتلی شي چې بای د زه نپل شته د مونځ کمی وکړل شي او بیا د قرآن پاک تلاوت ځان په خپله ویل خپل بچي باندې ویل او مدرسې له ورکول چې بای دې کلام زده کړي نو ګوره څه چل به کېږي چې د قرآن پاک په کوم کور کې د قرآن پاک تلاوت کېږي او کورونه الله ته خواږه دي چې کوم ځای کې نه کېږي هغه الله وایي چې دا روان ویجاړ دي الله ته خوښ نه دي او چې یو بچی علم وکړي نو دې ګناهګار لس کسه دې خپل ځان سره بوتلی شي چې خپل بچي د علم دپاره ورکوي باقي بله خبرداره چې تا بیان اوږد هم کېږي او لنډ هم کېږي خو مشران وایي چې بهی د 20 منټو نه د نیمې ګنټه د سیوا بیان د چا به کاري چا به څه خو غټه خبره پکې دا ده چې بل پیغمبر راتلو ولی نشته دا بهی آخري پیغمبر دی او موږ دایان دي الله منو د الله پیغمبر منو کلام منو نو بهی څه چل دی بل پیغمبر راتلو ولی نشته دا زموږ او ستاسو کار دی چې بهی موږ څه چل وکړو چې طبیعت کې وخت ولګوو او ګوره الله څه وایي یو عدل بادشاه چې تاسو کې یو مشر دی هر دو کسو جنګ یې کې اصلاح کوي حق خبره کوي یو سپین ږیری مسلمان چې بهی دې سپین ږیری دی یو چې په زړه کې د کلام دي کشر دي جوان دي او چې د سره کلام دې په زړه کې نو د قدر نو الله وایي دا زما قدر دی یو سړی لګیا دی بهی هغه لاس دیګه پخ کړي دي بهی نن لګېدلی د خیرات کړی دی بهی یو ټول کلي ډوډۍ ورکوي بل خو یو سړی کمزوری دی غریب دی او د یو ډوډۍ صدقه ورکړه نو الله پاک ته د صدقه دا ورته ګرانه ده او هغه لس دیګه چې دا خو ده وي چې بهی شهرت وشي چې پلانکې ولګېدو میښې حلالې کړې او ډوډۍ نو ګوره هر یو کار کې ایمانداري اصلاح د الله رضا لټول غواړي چې الله په څه خوشحالېږي او ګوره پروس کال تاسو وګورئ بهی دې تماکانو ته په پیسو خلک مور نه شو نور ورپسې وکرله خبره کوم مړېدل ګوره یو سړی به یو به ښځه وګرځوي الله پاک ورله اولاد نه ورکوي او د بل په کور کې چې کوم دی نو الله پاک به ورله بچي ورکوي چا له به لوڼه ورکوي چا له به زامن ورکوي چا له بړو ورکوي نه د الله دومره لویه بادشاهي ده څوک به ناچار وي څوک به مالدار وي دا تقسیم د چا کار دی دا د الله کار دی نو موږ ته پکار دي چې د الله حکم منو او د پیغمبر طریقه دا استاجي د پرون درېو کسانو نومونه راغلي او دا جومات راغلی دی څوک چې چاځې ته لړ شي نو بهی چې ډوډۍ خو خامخا دا د پښتو ملک کې کوي
خو چې میلمانه لاړ شي هغه ځای ته نو خلک یې نور عزت کوي چې بهی د دې څه مطالبه ده او څه خبره ده. نو داسې کار دی چې موږ هم څو ورځونه راغلي یو او تاسو بهی کسان چې کوم دی د پروژې لپاره تیار کړي. او بله خبره ده که څلور میاشتې چې ولګولې نو بهی د هغه نه ملا نه جوړېږي دغه ته نه جوړېږي. خو موږ مردان ته تللي وو جوړله هغه وي تاسو به یې خپل مونځ باندې محنت وکړئ چې بهی تاسو په دې مونځ کې څه وایئ او د دې څه ثواب دی او څه دي. نو صرف مونځ زده کول دي. موږ هم زده کووالی یو چې بهی یعنې زموږ عالمان دا زموږ مولانا صاحب دی د علم کړی دی موږ نه دی کړی صرف وخت هم لګولی دی. نو تاسو بهی څلورو میاشتو والا کوم کسانو چې ارادي دي هغه د لاس بره کړي مولانا